سموده مخ کې په دې امریکا کې و یو کیس راغی او هغه کیس هغه چې کوم دی نو عدالت ته لړ او د امریکي میډیا هغې ته کوریج ورکړه دنیا کې ماخور شو چې یوه مور وه هغې په عدالت کې کیس داخل کړ او د هغې دعوه چې زه بوډای ښځه یم زما خاوند نشته دی مړ دی او زما یو بچی دی زما یو زوی دی هغه ما سره په کور کې پاتې کیږي او دی چې کوم دی زما دی زوی ځان سره یو سپی ساتلی دی او زما دا زوی ټوله ورځ دې سپي سره لګیا دا خدمت کوي او زما په زړه باندې چړې راښکلی شي زه وایم چې دی د ما سره 15 منټه کینی نو هغې عدالت نه دا استدعا وکړه چې زما دې زوی ته د عدالت دا حکم ورکړي چې دی د سپی ساتي خو لکه دی د مال هم ټیم راکوي ما سره دې هم کینی عدالت کے سبق کے شروع شو وکیلان دواړه راتلل اخیره کې جج دلایل واورېدل نو فیصله به دې وشوه چې چونکې دا الګ چې کوم دی نو دا سپی د خپله راوستی دی او دا سپی د په خپل اختیار باندې راوستی دی د لوی کړی دی د دې سپي خیال ساتل او ذمہ داری دا به دې الګ باندې لازمه ده او هر چې دا مور د ده په اختیار باندې نه ده لہذا که دی وله خپله دي ځي عدالت په ده باندې دا کار نشي لازمولی دی به هم دقه د خپل سپي خدمت کوي دا فیصله ولې داسې راله دا مور ولې داسې په سرو سترګو جاړي ما تاسو ته ووي بل عزم چې وردن نه کوي او هغه عزم چې کوم دی هغې سره کامیابي نشته دی په دې کائنات کې زموږ ستاسو په منځ کې دا رشته دارۍ دا محبت دا دوستي دا تعلق دا د اسلام په بنیاد باندې دی الله جل شانه فرمایي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات بېشکه هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی دی هغوی کې د ایمان او د اسلام دولت شته او وعملوا الصالحات نیک عمل کوي سیجعل لهم الرحمن ودا زر ده چې الله به وګرځوي د پاره د هغوی محبت د هغوی په خپل مابین کې به یو بل سره مینه الفت عظمت به وي د یو بل نو دا زموږ په دې معاشره کې دا د یو بل قدرداني کیږي دا یو بل سره محبت دی دا یو بل سره مینه ده دا په کم بنیاد ده دیکھئے اصل بنیاد دا اسلام دی او دین دی او دا الفت او مینه دا الله تعالی جوړی دی قرآن مجید کې الله جل شانه فرمای نبی علیہ السلام ته پیغمبره که په دې صحابه باندې تا دا ټوله دنیا خرچ کړې وه نو ما علقت بین قلوبهم تا به د دوی په زړونو کې الفت او محبت دا نه اچولی بلکې د دوی په زړونو کې دا الفت او محبت اچولی دی دا الله اچولی دی او د اسلام او د دین په جذبه باندې اچولی دی او د اسلام او د دین داسې جذبه ده ګوره په دې دنیا کې کافر لورشه هر سړی هلته هغه د انانیت په زور باندې لګیا دی هغه وایي زه دې اوچت شم که بل مړېږي مړ دي شي او په اسلام کې او په دین کې چې کوم ځای صحیح اسلام او دین دی په هغه ځای کې ځان خلک کاپیا کړي خو بل مسلمان رور هغه ته اوچتوالی ورکوي